ما عزتمندو مقصد مې دا دی چې په نن سبا دور کې بچو ته خال وصیت یې کمې خبرې کوي چې بچیا ووره د خپلوانکي کومه ځمکه دا د مونږ وصیت دی د خپلوانکي سره چې کوم دی د ځمکه مونږ دو په خپلوانکي پسې دومره پیسې د خپلوانکي سره د مونږ داسې دشمني وه دغه سړي چې کوم دی داسې ظلم کولو مونږ ورسره داسې وکړه د ټولې د بغض و د حسد و د ګنې وصیت مونږ نن سبا مخکې پر امو سره یو کس مې راوست چې زه مشرانو سره کېنم مو ته ټولې د ځمکو کیسې کوي ما ورته وویل چې ته بیړه غرقه ده ته مې چې که پلور دې مړ شو نو په درېیمه ورځ به یې توبه دي وي خلکو پسې روان مې چې یا تو سره مې ځمکه وویل تو سره مې ځمکه وویل تو سره مې پیسې دا و دا دی ټولې خبرې دا نن سبا مونږ له پکار دی چې د خپلو بچو نه پوښتنه وکړو بچیا چې مو د وفات نه به ته په مو پسې کوم نیک عمل کوې چې زه وفات شم ته به کم نیک عمل کوې مخکې پره یو حاجي صاحب وفات شوی و او پسې روزي او همدا رقم دا په طبیل کې ډېر زیات تللی بیا چې وفات شو زامنو یې ډېر غلط حرکات شروع کړل بیا به هر سړي ویل چې په پلور یې د نالت شي چې بچو یې څنګه تربیت کړه هر سړي به دا خبره کوله د دغې وجې نه مونږ ورته سره پکار دي چې د بچو تربیت او بچو ته صحیح وصیت د ځمکو د لانجو او د کونجو خبرې نه کوو خبرې کوو د شریعت یې کوو د قرآن کریم یې کوو د خپل د ژوند حالت ورته وي چې بچیا زه وفات شم په مو پسې یواسې پوره تلاوت کوه زه چې وفات شم د لمونځ عبادت کوه خلکو سره احسان کوه د سره مو پیسې ده ته معاف کوه چې سره نه وي ته ماسانې اخله دا وصیت الله دې مونږ تاسو د مشرانو هم ټیک کړي مشران خو هسې هم الله بخښلي دي مطلب تابو دي مونږ مشران چې ټیک شي نو کشران به هم انشاءالله ټیک الله دې عمل کولو توفیق